ډیرو محترم مسلمانانو، نن د الله جل شانه څلور نومونه په دې طریقه باندې تاسو وکئ. د څلورو نومونو د اسم اعظم وظیفه د محترمو ډیره زیاته پاورفول او قیمتي وظیفه ده، تاسو به چېرته نه وي کړي. او دا څلور نومونه د الله جل شانه چې کوم دي محترمو، د حل المشکلات دي. څنګه مشکلات تاسو ته راغلي دي یا راځي یا په تاسو باندې موجوده داسې مشکلات دي، حاجتونه دي چې هغه نه پوره کېږي، نو محترمو د هغې دپاره دا وظیفه انشاءالله د الله تعالی څلور نومونه دي، په دې طریقه باندې وکئ نو انشاءالله الله جل شانه به ستاسو د زړه حاجتونه پوره کړي او د زړه مرادونه هم الله جل شانه پوره کړي. صحیح شوه. دا وظیفه چې د محترمو دا به دونه ډیره نه وایئ چې ستاسو دماغ ګرم شي، یعنې دومره ډیره به یې نه وایئ ځکه چې بیا به هم دماغ خراب شي. ځکه چې د دې مثال داسې دی محترم مسلمانانو، کله چې ګاړی انسان چلی یا موټرسیکل چلی یا موټر وغیره هر یو ګاړی چې چلی، نو هغه چې څونه مزل کي نو هغه ګرمیږي، او هر کله د ګرمېدو هغه میټر چې کله د ګاډي کې موجود وي نو موږ ته پته لګي چې زموږ دا ګاډی ګرم شوی دی، نو موږ هغه یخ کو، هغې باندې اوبه واچوو، هغې ریډیټر ورته وایي که څه شی، په هغې باندې اوبه واچوو نو هغه یخ کو. محترمو دغه رنګې که موږ دا وظیفه ډیره زیاته کوو نو زموږ دماغ به ګرم شي، چې د دې دماغو ګرمېدو سره به زموږ په دماغو کې فرق راشي، چړچړافن به پکې پیدا شي. ځکه چې دا خبره جایز نه ده، بلکې دا خبره په اعتدال سره په تاسو په دې خبره ځان پوهه کوئ چې هره وظیفه تاسو کوئ نو هغه ډیره زیاته مه کوئ، بلکې هغه په اعتدال سره کوئ. که په اعتدال مو نه کړو نو بیا جایز نه ده، ځکه خپل وجود ته تکلیف ورکول نو دا هم حرامه خبره ده، دا صحیح خبره نه ده. لهذا دا وظیفه په دې طریقې وکئ. زه درته طریقه ښیم، ډیره اسانه طریقه ده د مشکلاتو د حل کېدو دپاره، انشاءالله چې مشکلات هم رب العالمین د خپل در نه ختم کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافرو چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله جل شانه یې د ټولو مسافرو، ټولو مؤمنانو مسلمانانو ګناهګارانو ټول ګناهونه او ټول پریشانۍ او ټول غمونه ختم کړي. الله تعالی مو د زړه مرادونه محترم پوره کړه. یقین په الله وکئ چې دا خبره زه تاسو ته ډیره زیاته په ګارنټۍ سره کوم چې الحمدلله هر مونځ کې، هره جمعه کې چې کله زه بیان کوم د جمعې، نو زه تاسو ته دعاګانې کوم په رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر مبارک باندې چې هغه ته صحابه کرامو ته خطبه ورکړې، یعنې د هغې جماعتونه غونډ د الله تعالی کورونه دي، هغه په مسجد نبوي کې خطبه ورکړې، لهذا دا جماعتونه هم د هغې مشابه دي او د الله تعالی کورونه دي. نو دا منبر د رسول الله مبارک هغه منبر دی محترم چې هغوی په تشریف فرما و د هغې په مثل دي، د هغې په مثال دي. نو زه تاسو ته دعاګانې د زړه نه کوم. تاسو موږ ته دعاګانې کوئ، ځکه دعاګانو کې ډېر طاقت الله تعالی ږدلی دی او دا دعاګانې الله تعالی قبلوي. کوم انسان چې الله تعالی نه دعاګانې نه غواړي، وظیفې نه کوي، دا انسان د خپل ځان فکر وکړي او د خپل آخرت تی فکر وکړي. لهذا محترمو مو تاسو به غواړو او څو پیرې به غواړو او هره ورځ به غواړو، هر هفته به غواړو، هره میاشت به غواړو، د الله تعالی در به نه پرېږدو، د الله تعالی هغه د خزانو چابیانې به محترمو هغه نه بېځایه کوو، بلکې د الله تعالی نه به غواړو. دا وظیفه محترمو چې کومه زه تاسو ته اوس ښایمه، دا د څلورو نومونو د الله جل شانه دي. د الله تعالی خپل نوم څه دی؟ الله. د الله تعالی خپل ذاتي نوم الله جل شانه دی. خو کوم چې ته څلور ښیم د الله تعالی صفتي نومونه دي محترمو، صفتي کمالي نومونه دي، او د نوم چې څنګه معنی محترمو، نو هغه رنګې الله جل شانه د انسان مشکلات ختموي. دې نومونه تاسو دې نومونو ته غوږ شئ، بیا ته طریقه کار ښیم چې دا کم نومونه دي. ګورئ، یا صمدو، یا عزیزو، یا مغني، یا ناصرو، څلور اسان نومونه دي. زه به تاسو ته په سکرین هم انشاءالله ښیمه چې تاسو ته سکرین شاټ وباسئ او ځان ته بیا دا وظیفه شروع کړئ. یا صمدو، یا عزیزو، یا مغني، یا ناصرو. محترم مسلمانانو د صمد معنی خو به تاسو ته معلومه وي محترمو، چې الله جل شانه بې نیاز دی، د چا حاجت په هفته کې پوره کړي، د چا په میاشت کې، د چا ډو پوره کوي نه، خو که نه پوره کوي موږ به
هار نه منو بلکې موږ به د الله تعالی سره خپل معاملات ټیک کوو، الله تعالی نه به غواړو. یا عزیز و ډېر زیات زورور او غالب ذات دی محترمو. کو د چا څومره غټ حاجت وي په هغې الله تعالی عزیز دی، غالب دی فی د الله تعالی نه ما سوا بل ذات نشته محترمو. یا مغنیو محترم مسلمانان، الله جل شانه غني ذات دی، د الله تعالی خزانې ډکې دي، د الله تعالی دومره خزانې دي چې ټولو مسلمانانو او هر انسان ته ترې ورکي، که هغه مسلمان دی او که نه دی مسلمان، نو هغوی د الله تعالی په خزانو کې کمی نه راځي. یا ناصر و محترم مسلمانان، الله جل شانه نصیر ذات دی، ناصر ذات دی، لیدونکی دی، کتونکی دی، مدد کولو والا رب دی محترمو. الله تعالی ګوره موږ تاسو سره ډېر زیات محبت کوي، صحیح شوه چې د دغې محبت نه غلطه فایده وانخلو او د الله تعالی چې څنګه محبت دی د هغې حق ادا کړو په خپل وجود باندې. یعنې وجود کې چې څومره اندامونه دي دا د الله جل شانه په اطاعت کې د الله تعالی په بندګۍ کې استعمال کړو محترمو. انشاءالله دا میاشت هم ډېره محترمه معززه ده. دا د رجب میاشت ده، نن د رجب 9 تاریخ دی. سبا نه بل سبا به انشاءالله چې بیا شعبان شروع شي نو بیا به روجې ته یوه میاشت پاتې شي محترمو. نو انشاءالله چې دا وظیفه تاسو د روجې پورې جاري وساتئ. ور هر کله چې مشکل غټ شي محترم یا بیماری غټه شي نو د هغې دپاره ډاکټر تاسو ته څه وایي وي دا دوایي به جاري ساتئ 1 هفته 2 هفتې، نو دا هم تاسو جاري وساتئ ځکه چې زموږ اکثر مشکلات داسې غټ وي چې هغه نه پوره کیږي. نو محترمو ما تاسو به دا وظیفه جاري ساتو، صحیح شوه. دا به څونه وایي او څه ټایم کې به وایي محترمو، نو دا خبره ذهن کې کېږدوئ چې دا وظیفه بغیر تعداده به تاسو وایي، صحیح شوه. یعنې شماری به نه او دا به چلتے پھرتے بیٹھتے سوتے هر ټایم به دا وظیفه تاسو کوئ، صحیح شوه. او دا به په هر وخت کې کوئ، خو کوشش دا وکئ بهتره خبره دا ده چې انسان پکې خبرې ونه کړي، بهتره خبره دا ده چې اوداسي کې وشي، بهتره خبره دا ده چې په مصله باندې یو انسان کښیني او دا وظیفه وکړي، نو د هغه دپاره به ډېره زیاته بهترینه وي. لهذا محترم مسلمانانو دا تر د روجې پورې دا وظیفه تاسو جاري ساري وساتئ. انشاءالله چې الله جل شانه هم د دې وظیفې سره حاجتونه پوره کړي، د دې وظیفې سره مشکلات ختم کړي. مشکل کشا حاجت روا رب العالمین دی. محترم مسلمانانو الله جل شانه ډېر محبت کوي د خپل بنده سره، د یو میانو نه سوا هم کوي. موږ سره خپل مور پلار څونه مینه کوي، د هغې نه په څو چنده رب العالمین سیوا کوي. لیکن که ما تاسو خپل ځان وپېژندو، خپل اصلي مقصود هم د زندګۍ وپېژندو، زمونږ اصل کې څه دپاره پیدا شوي، لږ سوچ وکړو، لږ غور فکر وکړو، نو محترمو زما ستاسو مشکلات په اسانېږي. که مو تاسو نن ځان ونه پېژندو، خپل وخت هم خراب کړو په لهو لعب کې، خپله زندګي هم هغه خرابه کړه، نو لهذا الله تعالی به بیا زما ستاسو سره حساب کتاب کوي. الله جل شانه هم د زړه مرادونه، حاجتونه، مقاصد جایز پوره کړه. الله تعالی هم راته خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب او کامران لره. انشاءالله را روانه ویډیو کې ملاقات کیږي. د لوی الله په امان.